الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فسيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم حاضرینو، د دې ډوډۍ ورکړي اوسیدونکو، مرګرو، علماو، عوامو، دا کله سنوي نه دي. مخکې منګه ډېر پخوا دې کلي ته راغلي یو، بیانونه شوي دي، بیا هم راغلي یو. زموږ یو علاقه ده، یو بل پیژنو، یو بل سره تعلق دی. دا الله احسان دے په دې کلي کې د قرآن او د سنت خدمت کیږي. مولانا شاه جهان او د هغې ملګري اړم دي، خلکو ته قرآن او حدیث ښیي، د خلکو د عقیدو او د اعمالو اصلاح کوي. نارینه او زنانه هغې د خدای کتاب زده کوي، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کوي. پای سلسلہ کی نن اختتامی پروگراموں د بخاری شریف آخری باب او آخری حدیثو دای نور علماء علم دعوت ورکڑے او مالم دعوت راکڑے دے. ٹیمم دا آزان دے درنگ سات لا آزانو شروع کی گی. مختصر او لانڈی او سو خبری د قرآن او د حدیث مطابق او د بخاری شریف د اختتام مطابق کوما. اللہ دے مالا د صحیح بیان کو توفیق راکی. دا اللہ احسانو چې مخلوق دغه سي چرېم نو پری خودي عقل انسانانو لا ورکړو، بیا ورته انبیاء علیهم السلام را لېږلیو، کتابونه را لېږلیو. او مثال داسې و لکه یو مریض لا ډاکټر علاج کوي، نو ډاکټر چې مریض وګوري نو هغه ته دوایي لیکي، د یو هفتې دپاره یا د یو میاشتې دپاره، وی دا دوائی استعمال کا او ہفتہ بعد با بیا راضی او نور دوائی بدلتا بیا لیکم. مریض اگر دوائی استعمال کی
ساغی کې پاتې شي ګولای پاتې شي دارو پاتې شي او چې ډاکټر لور شي او هغه وګوري نو هغه ورته دا زړه دوايي راکه هغه دی والی وې دا نور مې استعمالو او نوې دوايي وتولي کی ځکه هغه دوايي تر یو ټیمه پوری بیا رسول هغه دوايي ضرورت نه دا سے اللہ با انبیاء را لگل کتابونه بے را لگل وابد یو ٹیم پوریو آئیلا بے کتابونه ورکڑیو نو دانا چه اللہ تا پتا نوا چگنی دا کتاب زلیگم او دا برستو منسوخ کیگی اللہ تا پتا واخو اگا کتابونه اگا انبیاء تر یو ٹیم ہو اگا اللہ راو لگل صوف ابراہیمو توراتو انجیلو زبورو وغتر یوٹے ما پوریو بیا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی گا آگا زاڑ کتابونا آگے پہ منسوخ کرل زاڑ دینونے پہ منسوخ کرل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغنا بعد یو نوے دین اسلام شروع شا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی خودنا پریکٹیکلی کولا عملی طور کولا نو قرآن دا اللہ دا طرفنا الفاظم و معناهم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه وکما خودنا کولا اگا با که عملی طور و که اگا با پا وینا باندی و که اگا با پا کردار باندی و نو هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته به احادیث وی چې نبی علیہ السلام یو کار کړی یو وینای کړی داغه مخ یو کار شوی یا هغه منا کړی یا نی کړی نو هغه ته حدیث وی صحابه کرام الله قابل خلق پیدا کړو امهات المؤمنین الله ډېر قابل زنانه پیدا کړې وی نو هغه به قتل او هغه به ځان سره یادول ساتل به هغه نورو تاوی ورستو هغه لیکلو کې رالل امام بخاری جدا کتاب لیکه امام مسلم جدا لیکه بل جدا لیکه او هغه احادیث هغه را جمع کړل حدیث قول فعل او تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای کردار د نبی علیہ السلام ته وای نو هغه را جمع کړه هغه منګه تاسو او خیر د دې لپاره چې منګه وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خبرې کړې وي څنګه کارونه کړې وو داغه مخ کې او کار شوی نو هغه سویلی وکړي کما کوي نو هغه مونږ ته وخیل هغه ته حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم امام بخاری رحمت الله علیه هغه حدیث را جمع کو بیا کی چانو کو څنګه زمیدار اول غوبل باوک بیا به پسنګای واړو بیا به پراش پیر واړو بیا په چاچو والو زول بغال بیل کې به غال بیل کړ نو صفا دانی به راوي استی امام بخاری رحمت الله علیه هم دغه څه وکړل او دا حدیث چون کا او دا راجمه په خپل کتاب کې شروع چې کولا نو د یو حدیث دی او انما الاعمال بالنیات ګوره کده دین کار کې عمل کې نو په نیت باندې بنا دې ک نیت دې صحیح خډې راخاو که صحیح نه نو ځان به غر کې مخلوق به غر کې که او سره دین کار کوي درس کوي خدا الله رضا کوي نو الله به رضا کیږي یو سره تقریر کوي بیان کوي خدا الله رضا کوي الله به رضا کیږي یو سره مدرسه جوړي خدا الله د رضا لپاره کوي چې خلکو ته قران او حدیث کې الله رضا کیږي وګیا سره دین کار کوي
او نیت صحیح نی نو د رضا په ځای باندې الله غضب او غصه راځي. زه کله کله مرګرو ته وایم چې یو کلي کې د قرآن درسي او مدرسه نه نو ډېر ښه مرګري، چې مدرسه جوړه کی نو بیا هم ښه خو چې دویمه جوړه کی نو بیا فساد شروع شي. ځکه یو لخبې راکاږي بل لخبې راکاږي، یو وایي چې زما دغه زیات دی بل وایي زما نو بیا اروانې جوړېږي. الله دې موږ دغه اروانو نه وساتي. او چې دا شروع شي نو دغه ملګري عزت هم لاړ شي. نو اول نیت دی چې نیت صحیح، او کله چې په صحیح نیت باندې سړی کار کوي نو الله د خلکو زړونه هغه ته راړی په خپله باندې، کاغه ملاویږي او کنه ملاویږي چا سره، خو د خلکو زړونه هغه ته مایل شي او خلک د هغه سره ملګرتیا کوي، تعاون کوي، نصرت کوي. نو اول حدیث ذکر کوي انما الاعمال بالنیات، دارومدار د عملونو په نیت دی. او چې یو ځل عمل وجود ته راغی او د دې عمل اجر به سورئ. نو اخر کې حدیث راړ د وزن الاعمال چې عمل به تللی شي. نو کله به وړوکی عمل ښکاري خو نیت به صحیح نو هغه به ډېر دروني، کله به ډېر غټ عمل ښکاري استاد به ځان مړ کي، مولوي صاحب به په ځان خولي راوستي، خو نیت به صحیح نی نو هیڅ اجر به نه. نو په آخري کې حدیث راړه چې اعمال به تللی شي. او امام بخاری ردو کو پاگا خلقو چې هغه د وزن الاعمال نه انکار کوي چې هغه ته وایي معتزله. او بیا علما په دې کې ډېرې خبرې کوي، په دې باب کې په دې حدیث کې تشریحات کوي. زلنډه خبره کوم، په دې عمل کې په اعمالو کې دوه عملونه ذکر کړل چې هغه په دې آخري حدیث کې یو سبحان الله او دویم وبحمده. سپږې کلمې دي سړی پې ستړی کېږي نه، دا الله په نیز باندې درنې دي، په ټول کې درنې دي. ولې؟ ځکه یو دا چې الله پاک دی، او دویم دا چې د الله مناسب صفتونه الله له دي. پاک دې رسنا. نو قرآن وایي سبحان الله عما یشرکون، پاک دې الله د هغه نه چې دوی شریکان کوي د الله سره بل څوک. سبحان الله عما یصفون، پاک دې الله د هغه څه چې دا مشرکان کوم صفتونه د الله وایي، چې دوی وایي لولا اولیاء لضل، کدا الله امدادیان نه وای نو الله خطا شوی وو. دوی وایي الله تقسیم کړي، چاله بعدو ذمہ داری ورکړه دا، چاله سرهوږي، چاله د زیړی. نه سبحان الله، الله پاک دی. او سورہ بقرہ کې هم الله وایي وقالوا اتخذ الله ولدا، وای دی ولد الله نائب. سبحانه، پاک دی الله د نائب نه، دا الله نائب د الله صداري سوق نشتا، چاله الله اختیارات دی ورګړي. نو یو ذکر کو سبحان الله، پاک دی الله، شریک نه پاک دی، صدار نه پاک دی، کمزورتیا نه پاک دی. او دویم صفت و بحمده، متلبسا بحمده، یعنی دا الله حمدونه وایا، الله له صفاتونه وایا. چې الله د خو صفاتونو مسکم وایو اول کې الحمدلله رب العالمین، دا الله مناسب صفاتونه دي الله لا چې رب د مخلوقات دی.
وبحمده نو الله په صفاتونو باندې لګیا دا داسې کلمه حدیث کې راځي چې سمندر د زګ عمر زګ ګناونه یې الله به معاف کوي زګا یو رد شرک دی دوی اثبات د توحید دی خلک وایي اوس د دې مسالو ضرورت نشته ضرورت د دې مسالې دی چې رد د شرکو کې او بیان د توحیدو کې نو الله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کلمات چې وي سبحان الله وبحمده او دیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بچاته ما غب شپ ولاګو خبرې به وکړي مجلس به وشو نو چې پاسې ده نو هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاکی دا اللہ لرا پستان دا اللہ باندے لگیایو پاکی دا اللہ لرا چلوی ذات دے نوار وقت دا اللہ حمدو سناوایا پیلا سمسی پارکیو موال کے وئی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک دے هغه ذات چې بوی د خپل بنده لره د شپې مسکم دوای سبحانك اللهم پاکی د تعالی الله په رکوع کې وای سبحان ربي العظیم سجده کې وای سبحان ربي الاعلى یا سبحانك ربي الاعلى پاکی د تعالی زما ربا چوچته دا دو کلمات دی وجه حدیث کے راضی کلمتان حبیبتان الرحمن دو کلمی دی چڑیوے محبوبی دی مہربان بادشاہ تا خفیبتان علی اللسان سپگیری پا جوابان دی یعنی ادا کولی پا جواسان دی ثقیلتان فی المیزان او ډېر درانی دی په طول کې حاصلی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاک دی الله پستان دی الله باندې لګیایو او پاک دی الله چلوې ذات دی کتاب په دې باندې ختم کړ امام بخاری شروع په نیت کړي وا ختم یې په وزن الاعمال مطلب دا نیت صحیح ساتا دا عمل با دی وزنی اکنه مولی صاحب نیت صحیح نہیں ہے نیت دی نور صحیح نزان بستڑے کے عاملات الناسبات تسلا نارن حامیہ عمل بے کڑے استڑے شوئے بھئیو دن بشی اور گرم تا نو عمل بے کڑے استڑے شوئے بھئی او ضائب جہنمی اللہ دې زمنګ د ټولو نیتونه صحیح کی او الله دې زمنګا په اعمالو کې دروندواله راولي الله دې زمنګ د الله اعمال زمنګ ذریعہ د نجات وګرځي چونکه تاسو هم د سار نه سي ما هم د لس بجې ټیم ور کړو و مارګر وی ترستو راچا نو زمام بل شل کارونه یې منډه تاړي زیاتی په دې لګ بیان اتفاقون الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي سندونه ورکو بیا دعا کو دلته د طالباتو والدین چې کوم دینو هغه په مزه مزه باندې راځي هغه ته با سندونه ملاويږي اخوا د پردې نه چې کومه طالبات دي نو باجیګانې به هغه ته په سر باندې لوپاټا چي په ترتیب باندې راځي او بل طالباتو جزان لکم نظم جوړ کړل کای په سټیج باندې وای نو طالبات سټیج ته راشي زمون سره د دوره حدیث او طالبات وی چې پای کې اوله طالبہ
بنت همایون ډوډیر قبله بانډا. لار ورکی چې کوم دی. دویمه طالبه بنت بختیار علی محلہ مسکین آباد ډوډیر. دریمه طالبه بنت لیاقت خان سلورمه طالبه بنت عبدالبشیر محلہ مسکین آباد ډوډیر. پنځمه طالبه بنت داؤد خان محلہ مسکین آباد ډوډیر. شپږمه طالبه بنت عبدالبشیر محلہ مسکین آباد ډوډیر ثوابی. اومه طالبه بنت اسلام جلیل محلہ مسکین آباد ډوډیر. د درجه خامسه د مشکات چې کومه طالبات دي نو هغه او طالبات موږ سره سکال مشکات ختمو. پائے کے اول طالبہ بنت یعقوب خان مرحوم محلہ قبلہ بانڈا ډوډیر ثوابی. دویمه طالبہ بنت امیر گل مرحوم محلہ نیرغاڑا ډوډیر ثوابی. دریمه طالبہ زوجہ عامر رؤوف ډوډیر محلہ مسکین آباد ثوابی. بنتی مسکین شاہ محلہ قبلہ بانڈا ډوډیر ثوابی. بنت اظہار اللہ محلہ دولت خیل ډوډیر ثوابی. بنت مکمل شاہ محلہ مسکین آباد ډوډیر ثوابی. بنت مکرم خان محلہ مسکین آباد ډوډیر ثوابی. مونږ دلته امتحان هم کړو د شپږو درجو امتحان شوی چې پای کې کوم طالبات هغه پوزیشن اغسته دي د شیخ صاحب پلاس باندې با دغه والدین او ته هغه انعام ملاویږي په نمبر باندې مونږ هغه نمونه وو او والدین راځي. اول پوزیشن په درجه اولا کې بنت اجاز علی. دویم پوزیشن چې هغه درجه اولا کې هغه اغسته ده بنت عبدالبشیر. دریم پوزیشن په درجه اولا کې بنت فقیر زادہ. پسانیہ کے اول پوزیشن بنت فضلی امین. دویم پوزیشن بن سمین زادہ. پدریم درجہ کے اول پوزیشن بن محمد ظہور. دویم پوزیشن بن شیرباز خان. سلورم درجہ کے اول پوزیشن بنت اسلام جلیل. دویم پوزیشن بنت لیاقت خان. دریم پوزیشن بنت محترم شاہ مرحوم.
پنځمه درجه کې اول پوزیشن بنت یعقوب خان مرحوم دای اول پوزیشن اغسته دی. دارنګ اول پوزیشن دویمه طالب بنت اظهار الله صبر وکړئ یو بل څه بدل کړی. دارنګ دریم اول پوزیشن بنت امیرګل مرحوم دویم پوزیشن بنت همایون دریم پوزیشن بنت مسکین شاه اول پوزیشن پشبگم درجہ کے بنت عبدالبشیر دارنگی دریم پوزیشن بنت داؤد خان دارنگی دریم پوزیشن بنت عبدالبشیر بنت اسلام جلیل بنت همایون دی اول پوزیشن اغسطه دی. بنت بختیار علی دایم اول پوزیشن اغسطه دی. بنت لیاقت خان دی دویم پوزیشن اغشپگم درجه کې اغسطه دی. دا یو درې طالبات داسې وي چې دای د استادانو ډیر هغه عزت کړی دی ډیر خیال ساتلی دی. هغه لمونږ د مدرسې د طرف نه اعزازي انعام ورکو. پای کې اول طالبہ بنت عبدالبشیر دویم طالبہ بنت اسلام جلیل او درېمه طالبہ بنت بختیار علی. اوس شیخ صاحب اختتامی چې کوم نن دعا کوي بیا ټول ملګرو ته هغه اجازه ده. بیا بانګ وایو بس مسکو هغه دین دوره ګران نه دی. دعا وکړئ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. دعا وکړئ دا مدرسه چې په دې کې څوک خدمت کوي الله دې د هغوی کورونه د خیر او د برکتونو ډک کړي. چا د خدای دین ښودلی دی او چا زده کړی دی کومې زنانه نن فارغې شوې الله دې د هغوی عمر د خوشحالو کړي او الله دې د هغوی کورونه د خوشحالۍ کړي. الله دې د هغوی والدین او د هغوی وروڼه خویندې ټول په هغوی باندې خوشحاله کړي. د چا څه هوایي او ضرورتونه یې الله دې خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. سوره مسلمانان رونه خويندې وفات شوي دي الله دې ټول قبرونه منور کړي. څوک ژوندي دي الله دې د هغوی په عمرونو کې خیر او برکتونه واچوي. سوره بیماران دي الله دې ورله شفای کامله ورکړي. او سوره مرګري چې دې ځای ته راغلي دي که نارینه دي که زنانه دي الله دې د هغوی کورونه د خیرونو د برکتونو ډک کړي. الله دې زمونږ ټولو نه تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والي او الله دې موږ د قرآن او سنت خادمان تر مرګه وګرځوي. الله دې زمونږ د لږ اعمال قبول کړي او الله دې دا زمونږ او ستاسو ذریعه د نجات او خلاصونو ګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.